خپلو دوستانو د چارسدي خلکو له پیغام هم ورکوم چې را روانې جمعې ورځ باندې زمونږ د 2 بجو نه بعد په عمرزو چوک کې د جمعې د مانځه نه پس احتجاجي مظاهره ده. نو څومره چې د عمرزو خلک دي او یا د دې مضافاتو خلک دي بلکې د ټولې ضلع چارسدي، نو هغوی ته مې خواست چې په دې کې خپل شرکت یقیني کړي او خپل ایمانی مظاهره پکې وکړي. د سویډن کومه سفارتخانه ده نو هغه په مکمله توګه باندې بند کړی شي، او بل را روانه جمعه چې کومه ده بل ورسته نو هغې باندې د مرکز طرف نه امر هم دا دی چې خپل احتجاج به طور مسلمان دا ریکارډ کړی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الافغان صاحب اول خو ستاسو ډېره مننه، او بیا حقیقت دا دی چې څنګه تاسو پوښتنه وکړه چې د تحریک طرف ته د خلکو سترګې دي، نو همیشه د پاره تمه خلک د هغه چا نه ساتي د یو کار چې د چا نه د کېدلو یا د کولو امید وي. نو دا خو حقیقت دی چې د الله کرم دی تحریک زمونږ چې په ټوله دنیا کې کله هم د اسلام خلاف چې کم دی خلک روچت شي او کفار د اسلام د بې حرمتۍ کوشش وکړي، نو د ټول عالم اسلام کې چې څومره مسلمانان دي نو هغې که رایادېږي ورته د دغه خلکو د جواب دپاره، نو هغه به د تحریک لبیک رایادېږي. او وجه هم دا ده چې همیشه د پاره تحریک چې کم دی واحد داسې یو پارټي ده او یو تنظیم دی او جماعت دی چې هغې همیشه د پاره د اسلامي اقدارو د پاره پرزور اواز اوچت کړی دی. نو مطالبې خو جي په مختصره توګه باندې مشرانو وضع کړي دي، او هغې کې یو اهمه مطالبه دا هم ده چې د سویډن کومه سفارتخانه ده نو هغه په مکمله توګه باندې بند کړی شي، او بل را روانه جمعه چې کومه ده بل ورسته نو هغې باندې د مرکز طرف نه امر هم دا دی چې خپل احتجاج به طور مسلمان دا ریکارډ کړی شي. او انشاءالله د دې نه پس چې کومه مرحله مشران ټاکي چونکې د دې د کنفرم سدباب د پاره دیم تحریک والا، نو الحمدلله دې نه پس هم امید مشته چې مشران به انشاءالله د دې باره کې چې کومه ایمانی تقاضا د هغه شانتې فیصله به کوي او موږ ورسره ولاړ یو. چارسده کې جي انشاءالله زه خپلو دوستانو د چارسدي خلکو له پیغام هم ورکوم چې را روانې جمعې ورځ باندې زمونږ د 2 بجو نه بعد په عمرزو چوک کې د جمعې د مانځه نه پس احتجاجي مظاهره ده. نو څومره چې د عمرزو خلک دي او یا د دې مضافاتو خلک دي بلکې د ټولې ضلع چارسدي، نو هغوی ته مې خواست چې په دې کې خپل شرکت یقیني کړي او خپل ایمانی مظاهره پکې وکړي. خالي ځلې هو الحمدلله څنګه چې د راشن سلسله وه، بیا اوس که تاسو اختر کې وګورئ نو اختر کې په سوونو قربانۍ چې کم دی دا د غویانو شوې، په سوونو دا د چیلو شوې، په کلاره باندې په ترتیب سره هغه غوښې په غرباو کې تقسیم شوې، او د پمپونو یو سلسله ده انشاءالله فلحال خو لږه مختصر ده، رو به دا وسعت طرف تمځي. او الیکشن باره کې خو انشاءالله بلکې په ټول پاکستان کې به زویمه چې چرته زمونږ تنظیمات هم دي اکټیویټیز خو پرې د هلته به انشاءالله زمونږ امیدوارانو درېږي، او ضلع چارسده کې الحمدلله زمونږ فعال تنظیمات دي، او انشاءالله د چارسدې په سطح باندې د هرې حلقې نه به کوشش کوو چې موږ خپل امیدواران ودرو، هغه امیدواران چې د قوم په اعتماد وي، او انشاءالله تعالی امید لرو د قوم نه چې زمونږ امیدوارانو سره به مرسته کوي او د حقیقت ملګرتیا به کوي. ریسپانس خو د چارسدې د اولس ښه ځکه دی او د دې وجه نه دی چې خلکو ځپلي دي، نو ریسپانس یې ښه دی، او انشاءالله د دغه ریسپانس په بدل کې دا کومه توجه چې موږ له راکوي د هغې په بدل کې به انشاءالله تحریک دوی له هغه څه ورکړي چې دا به د دوی په وهم و ګمان کې هم نه. وجه یې دا ده چې د چارسدې د سیاست نه زه به یو خبره وکړم غلطه به نه چې یو ګن غوندې جوړېدو والا دی، که جوړ شوی نه دی خو جوړېدو والا دی. وجه یې دا ده چې صرف ذاتي مفاد دي، کنزل دي، تربګنۍ دي، حسد دي، بغض دي، قبضه مافیا ده، همدارنګې یو قسم له د بدماشۍ او سما ده. نو د دغه تمام اشیاو نه هټ کر چونکې تحریک لبیک پیغام هم دا دی په هر ځای کې چې تاسو د الله خاطرو کې د سیاست چې کوم اصلي روح دی هغه طرف ته راشئ. نو زه به مختصره توګه دا وایم که چرته زمونږ د ضلع چارسدي عوامو هم د خپله ټاکنه یا د خپل چې کوم انتخاب دی دا په صحیح معنو کې چې کوم د سیاست وارثان دي هغې دپاره یې وکړو، نو زما یقین دی ډېره به ښه شوي انشاءالله. مونږ د سیاست کې یعنی د اقتدار کې د راتلو نه مخکې چې څه کړي دي دغه د حاجي محمد امین رحمت الله علیه کورنۍ زمونږ قائد محترم جناب امینی صاحب یا د دې نور چې کوم ټیمونه دي هغې چې څه کړي دي نو هغه هم بغیر د سیاست نه او بغیر د اقتدار د اقتداري طاقت نه څه کړي دي هغه هم خلکو ته عیاد. انشاءالله را روان وخت کې که چرته کې د اشنغر عوامو په تحریک باندې خپل اعتماد اظهار وکړو نو انشاءالله وبویني چې دوی ته به هغه څه میلاو شي چې انشاءالله د دې وخت مو ګمان کې به هم نه. نو یو خدا د چې تحریک که تاسو چرته وګورئ د پاکستان د ازادۍ دپاره چې کومې کوششونه دي بلکې تر د حاجي محمد امین رحمت الله علیه باره کې د ده مبارک د تاریخه پورې، نو د دې دپاره به انشاءالله یو جدا پروګرام هم زه یم چې دا وله کافي نه دی وبه کوپې
چې زمونږ د اهل سنت علماو د دې پاکستان د پاره د آزادېدو د پاره کم کوششونه کړي دي، څومره شهدای ورکړي دي، په کم انداز دوی هغه نظریه پیش کړې ده چې داسې حالاتو کې چې زه وایم اوس وخت کې چې څوک تاریخ ځان پسې تړي، افغان صاحب دا خبره تاسو له د نوټ کولو ده، نو هغه خلکو مشران هم زه به درته کتابي وښیم، په ثبوت سره به وښیم، او تاریخ چې کوم دی دا ډېر بېرحمه څیز دی، دا یو انچ یا یو لحظه هم نه معاف کوي. هغه خلک چې چا به وي که د پاکستان پیم جوړه شوه نو موږ په خر باندې سواره کې او د مونږ ګیرې خبره د بیا د خو د خلکو کړې ده، دا د خرو په میچازو باندې وینځي. او بل دا هم وي چې د پاکستان د جوړېدو په ګناه کې چې کوم دی دا مونږ شریک نه یو، نو په دغه حالت کې هم تحریک لبیک چې کوم مشران دي یا زمونږ اسلاف دي هغې ډټ کر د دشمنان اسلام او د دشمنان پاکستان او دغه سامراجي قوتونو مقابلې کړي دي، او دا پاکستان چې نن په مخ د ځمکه آب و تاب کې پړقېږي او ښایسته طریقې سره موجود دی، نو زه وایم دا د اهل سنتو د اسلافو هغه یو قسم له قربانۍ دي چې نن پاکستان چې کوم دی موجود دی. او بلکې د دې نه هم پته لګي چې زموږ باباجي مبارک د پاکستان د پاره چې کم دردېدلي او هغه سوي اشعار ویلي دي، نو هغې نه انسان ته پته ولګي چې د زمونږ د اهل سنتو د اسلافو دې سره څومره مینه وه. او زه به لنډه دا کمه چې نن دور کې هم که تاسو وګورئ موږ له شړکونه ډېر راکړي شو، توتړې مو ډېرې وخوړې، ډېر ظلمونه مو وخوړل، سره د دې چې د عدالتونو ناقصوالي مو وکتل، د کوټونو هر طرف ته د حکومتونو ناهلي مو وکتو، د هغې باوجود هم موږ د خپل ملک پاکستان طرف ته د خپل کور غوندې نظر کوو. او وجه دا چې دا زموږ خپل دی او دې کې زموږ وینې شامل دي، او دا موږ ته مشرانو طرف نه هدایات دي چې ګوره دا پاکستان دا زموږ کور دی، او که چېرته کور سره تاسو خوا دې خوا کوئ نو دا به بیا بالکل ناقابل برداشت شي. د دې نه مخکې تاسو وکتل یو مختصر غوندې توتړه یو پاټۍ وخوړه، هغې په ټول ملک باندې اور ولګو، ولې چې دا د هغې کور دی نه، هغې د کرې خلک دي، زمونږ پاکستان کور دی او موږ د دې پاکستان په بنیادونو کې زمونږ د مشرانو وینې پرتې دي. او لنډه مظاهره دغه ده چې پاکستان کې مو څومره توتړې وخوړې خو بیا هم سینه لویه ده، او دا مو ایمان دی او دا مو امید دی چې انشاءالله را روان وخت کې به پاکستان حقیقي وارثان په داسې انداز باندې چلی چې انشاءالله ستا د معیشت مسله هم حل کیږي، ستا د قرضونو د ختمولو مسله هم حل کیږي، ستا د IMF نه د غلامۍ د آزادولو طریقه هم حل کیږي چې انشاءالله د IMF د غلامۍ نه هم ازادۍ، او داسې پلانینګ د اوس نه تحریک تیار کړی دی چې انشاءالله ستاسو ذهنونه به هغې ته په مکمله توګه باندې حیران پاتې